بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب العالمين. وقال الفضل بن عباس رضی الله تعالی فضل ابن عباس د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ زوی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی. نو دا پدې دغه کې دغه وکنه دا مخ ویل شو کنه ها. نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دا مرګره او د معاویه رضی الله عنه چې دا خلاف وکړي چې صحابه کرام په منځ کې کم داو. نو دی پای کې د خپل تر زامنو ته آی د خبره کوي دا په بحر بسيط باندې. بحر بسيط کې کمی تفعیلی مستفعل فاعل مستفعل فاعل او دا وی د ثاني بسيط نه دا با دا فاعلون او فاعلون به په اخره کې به فاعلون راځي. دغه به مستفعل فاعل مستفعل فاعل او مستفعل فاعل مستفعل فاعل برازي. جوړ کړئ تاسو مستفعلون جوړ کړئ ما لن بني مستفعلون بیا عمنا فاعل مهلا موا او بیا لینا بسجی فاعل لا فاعل او بیا لا تنبشوا مستفعل بيننا ما كان مدفونا بیا لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وذونا مهلا بني سيروا رويدا كما كنتم تسيرون وهذا مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل نكنا فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا مهلا بني عمنا عن نهج أسلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرون الله يعلم أن لا نحبه ولا نلومكم ألا تحبونا كل له نية في بعض صاحبه بنعمة الله نقلكم وتقلونا مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا مهلا مهل مانا مهلت ورکول اسمه ها مهلت ورکی تاسو یعنی قلار شي. بني عمنا د تر زامن موالی د مولا جمع د تر زوی ته هم ویلېږي آزاد کرده غلام ته هم ویلېږي. ها لا تنبشو نبش ينبشو په معنا ظاهر ول ښکارا کول. نباش کفن چور ته وای کنه دغه چې دا مړی ښکارا کوي. ما کان مدفونا دفنیت فنونا هغه څه چې خخ کړلې شوی. مهلا بني عمنا مهلا موالينا وای اے زما د تر زامنو تاسو صبر وکئ منشي زما د تر زامنو. لا تنبشوا بيننا تاسو مظاهر وای هغه خبره بیننا هغه خبره ما کان مدفونا چې هغه مخفي دي پټ کړلې شوی دي. پوه شو به معنی مطلب دا کنه چې ته بما چې نه
نو دا به ما د انور په شانتي ووینې ته به ما د انور په شانتي ووینې چې لکه ته پټېرې مټېرې نشي کمې خبرې چې زمونږ ستاسو په منځ کې اختلاف جوړی کمې خبرې چې هغه زمونږ ستاسو په منځ کې جنګ جوړی نو هغه خبرې چې نن دا تاسو مخ کاره کوئ پوه شوئ د دې امر نه مراد چې کم امر مه پټوئ یعنې هغه چې د بني امیه خلاف چې کم خبرې دغه شوي وي چې هغه قریشو د بنو هاشم سره دغه چې نن دا پرېښودلی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ویلو چې د قریش چې نن دا به د دغه نه به د اسلام طرف ته دعوت ورکړو نو دوی چې ای زما ملګرو زما رتره زامنو تاسو مهلت کوئ هغه خبرې زموږ ستاسو په منځ کې پټې دي هغه خلکو ته مخ ښکاره کوئ مهلا بني عامین لا تنبشوا مظاهروئ بینه زموږ په منځ کې هغه خبرې کان مدفونه چا پټې دي لا تطمعوا ان توهنونا ونكرمكم وان نكف فالعذى عنكم وتؤذونا لا تطمعوا طمعیت مو بمعنی تمه کول ان تهینونا اهان یهینو اهانتن د چا سپکوالی کول ونکرمکم اکرم یکرم اکراما چا عزت کول نکف کف یکف په معنی منع کیدل وتؤذونا اذا یأذا دا اذیه یأذا چا تکلیف ورکول لا تطمعوا ان توهینونا ونکرمکم وی تاسو له دې خبرې امید مکوئ تمه مکوئ لا تطمعوا تاسو تمه مکوئ د دې خبرې ان توهینونا چې تاسو به سپکوالی کوئ زمونږه تاسو به بېعزتي کوئ زمونږه ونکرمکم او موږ به ستاسو عزت کوو دا یې تمه مکوئ وان نکف الاذى عنکم او موږ به لرې کوو تکلیف ستاسو نه وتؤذونا او تاسو به موږ ته تکلیف راکوئ مطلب دا چې داسې نه کېږي دی چې تاسو لکه موږ ته تکلیف را رسوئ او موږ د سره ښه کوو چې تاسو زموږ سره څنګه وخت تېروئ دغه شان دی به سره موږ تېرو زموږ سره څنګه سلوک ساتئ هغه شان به سره موږ ساتو لا تطمعوا تاسو ته مه ساتئ ان تهینونا چې تاسو به زمونږ اهانت کوئ سپکوالی به کوئ ونکرمکم موږ به ستاسو عزت کوو وان نکف الاذى عنکم او تاسو به موږ به لرې کوو ستاسو نه تکلیف وتؤذون او تاسو موږ ته تکلیف را کوئ مهلا بني عمنا عن نحت أسلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرون مهلا من شي تاسو بني عن نحت نحت ينعت بمعنى غرول او د کولې کوریدنا معنا راټو کولو او د کول ختمول اصلتنا اصل چې دا ونی ته ویل کېږي نسل ته وایي نسل اصل سیرو ساره سیرو معنا سفر کولو روی د اسم فعل له معنا دا امهل کما کنتم تسیرون څنګه چې اوسله مهلا بني عمنا عن نحت اثلتنا و اې زمانه تر زمانو منشي زمنګ د نسل دا غرولونه یا پای کې دا داغه د مزمت نه زمنګ ته د کنزلونه د دین چې دا قلار شي او سیرو رویدن تاسو په آرام سره کما کنتم تسیرون لکه څنګه چې تاسو مخکې تللی مونږ ته مخکې چې مونږ ته څنګه راتللی دغه شانتې چې تاسو مونږ ته چې دا راځي اصل چې اصل دا د ونې نوم دی مشهوره ونه ده او مراد یې لګي نسل دی که نه چې تاسو زمونږ هغه نسل چې د هغې په باره کې خبرې مه کوئ مهلا بنیامین تحت اصل دینا زمونږ د دې نسل د ګرولونه د هغې د شرمولونه سیرو او ځئ تاسو په آرام سره کما کنتم تسیرون لکه څنګه چې تاسو مخکې بتلی په آرام سره دغه شان الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا الله يعلم علم يعلم بمعنى پوهیدل أننا لا نحبكم أحب يحب إحبابا محبت کول ولا نلومكم لا ما يلوم لوما ملامة کول ألا تحبونا خذوا شو نحبه الله يعلم الله تعالی تخپت ان لا نحبكم چې موږ محبت نه کوو تاسو سره ولا نلومكم او نه موږ ملامت کوو تاسو الله تحبونا چې تاسو زموږ سره محبت نه کوئ ځکه محبت د دوانو طرفین نه دی چې موږ دغه چې زموږ تاسو سره محبت نشته تاسو به زموږ سره څنګه محبت وي او که تاسو زموږ نه لکه بغض کوئ زموږ یو بدي شو نو تاسو به دې باندې ملامت کوو نو ځکه زموږ سره محبت نشته نه الله يعلم اتا لا نحبكم الله ته معلوم دي چې موږ تاسو سره محبت نه کوو ولا نلومكم نه موږ ملامت کوو تاسو
الا تحبون چې تاسو موږ سره محبت نه کوئ. كل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقولون. كل له نية مفرد نيات جمع نيت ته بغض بغض په معنا د بغض کول صاحب اصحاب جمع ملګری ته وي. بنعمة نقليكم قلا يقلي په معنا دشمنی کول بغض عداوت کول. وكل له نية في بغض صاحبه وهر یو فریق مخالف هر یو ډله د خپل ملګری سره دشمنی کوي د دشمنی نیتی وي. بنعمت الله په خدای په فضل سره نقلیکم موږ ستاسو سره بغض ساتو دشمنی ساتو وتقلون او تاسو زمون سره چې نه دا محبت ساتي دا د څور ته وي سوې ما دغه ساتي عداوت او دشمنی چې نه دا ساتي. تقلو بازل تقلیو تضربو قلا یقلی نو تقلیو دا لګی دا یدعو یرمی درې می سچیا واقع شولا دا کسره دا و په منځ کې د حرکت ما قبل د نقل کړو. وقالت طرماح ابن حکیم طرماح ابن حکیم دی وای په جمعات په بصره کې جندا روانو د ستلو کس ورته چې علاقه د تکبر د په تکبرانه انداز کې جندا روان دي نو دا ورته په لوزر پیش کړي او دا په بحر طویل باندې وای هو فعول مفاعل فعول مفاعل لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل وإني شقي باللئام ولا ترى إلا كريم الشمائل إذا ما رآني قطع الطرف بينه وبيني فعل العارف المتجاهل ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الزيق في عينيه كفر. بس دا بروشم بردا. لقد زادني حبا لنفسي إنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل. لقد زاد يزيد بمعنى زياد كول حبا حب محبت وي مصدر لنفسي اني بغيض بغض يبغض ما چا سره بغض کول مغضب الى غیر طائل چې هغه مقصود نوي. مطلب دا لقد زادني لقد د لام بګه موطئ القسم ده لقد زادني په دای سره زیاتوي مال را حبا محبت لنفس ما د زړه لپاره صبره انني بغيض الى كل امرئ چې ز بغض ساتما الى كل امرئ د هر یو سړي سره غیر طالب چې بیکاره. مطلب دا کنه چې زما پسله کې چې کله دا خبره راشي چې راځه د هر یو بیکاره سړي سره د بغض ساتم دا سره دشمنی ساتم نو دا خبره دماغه محبت نورم سیوا کوي. لقد زادني حبا لنفسي انني رئیس رضیاتوی حبا په محبت سره زما د ازلره یعنی زما د ازلره محبت ځان سره نورم سیوا کیږي. کما خبر زما د ازلره محبت سیوا کوي خپل ځان سره چې انني بغيض چې ز بغض ساتم دشمنی ساتم الى كل امرئ غیر طائل د هر یو سړي سره چې بیکاره یعنی د مخ ویل شول کنه چې د په جماعت کې روانو په تکبرانه انداز کې نو د ورته خپل وزر پیش کوي چې لکه زما هر یو بیکاره سړی د انداز ما بدی شي کار ول اسلام وخت او بیکاره سړی بدی شي. واني شقي باللئام ولا ترى شقيا بهم الا كريم الشمائل. واني شقي مفرد اشقيا جمع بدبخت ویلېږي لئام د لئیم جمع کمینه توي ولا ترى رأى شقي وجو الا كريم الشمائل شمائل جمله عادت توي. واني شقي باللئام ولا ترى واني شقي باللئام او بشکا زاد کمینا درزل خلقو پنځبانه بدبخت یم. واني شقي بشکا ز بدبخت یم باللئام بعد کمینا خلقو درزل خلقو پنځبانه. ولا ترى شقيا او تنمو بدبختا یہ خپل مخاطب ته تنمو بدبختا بهم په دوسرا الا کریم الشمائل مگر ها کس چې هغه خیسته اخلاق والی او شریف سړی
مطلب دا کنه چې لکه کم یو سړی په خپل باندې خرابي نه د دانو خلک چې دا خراب ښکاري نو زه چې ما ماته چې داخله کوی دی رزل او کمینه نه نو زه د هغو په نسبت باندې چې دا بدبخت یم انی شقی باللئام زه بدبخت یم د کمینه خلکو باندې ولا ترى شقیا بهم او تبنین بدبخت او د دو په نسبت باندې الا کریم الشمائل مگر هغه چې خپل عادتونه ولي اذا ما رأني قطع الطرف بينه وبيني فعل العارف المتجاهل وکله چې د ما ویني اذا ما رأني کله چې د ما ویني قطع الطرف قطع يقطع تقديرا اړول نو د اړوي نظر خپل بينه وبيني د خپل منځ کې زما په منځ کې فعل العارف المتجاهل پشان د عارف متجاهلانه یعنی هغه کس چې هغه ته پیژني خو په زور د باندې ننګار کړي تعارف جاهلانه ورته ویل کېږي ها چې یو کس تجاهل عارفانه چې په زور باندې یو کس ته باندې نو دې چې کله ما ویني د مان د سترګې چې واړی چې گویا کې دا ډوزل نه مزه پیژندل نه اذا ما رأني کله چې دا ویني قطع الطرف اړوي نظر خپل بینه و بین دا خپل منځ فعل العارف المتجاهل پشان د هغه کس چې پیژني او کار کوي د جاهلانو په شان دي ملأت عليه الارض حتى كانها من الزيغ في عينيه كفات حابلي ملأت ملأ يملأ بمعنى ډکول او تنگول على ارض مکانو ملأت عليه الارض ما تنگ کړي و په دغه خراب خلکو باندې زمکا په دې کمینه کس باندې ما زمکا ډک کړي و زمکا می پیتنګ کړي و حتی كانها من الزيغ گویا کې چې دا ول زمکا په تنگوالي د وجینا فی عینیه د په دې سترګو کې کفت حابلی کفه مفرد کفف اکفاف جمع رجال ته وي او حابل دا رسې والا یعنی شکاری سړی حابل حبل دن حبل رسې ته وي فی عینه کفت جالین چې د په سترګو کې دا رسې وو لکه د ښکاری هغه جال یا د ښکاری هغه کنده یعنی کم چې هغه د ښکار لپاره کم کنده رو کړي نه یې ورکوټي جوړه کړي چې ښکاری پکې آداب کې کینی هغه کم زناور چې ښکار کوي او کې کینی په جال کې پاکند کې ودی پکې هغه جال راغون کی نو د ازمکه مې د کوشادګۍ باوجود د پلنوالي باوجود په من تنګ کړی دا په ملأت علیه الارض ما تنګ کړی دا په باندې ازمکه دغه کړی نه مې په باندې ازمکه حتی کانها گویا کې چې د ازمکه په دې معنی من الزیغ د تنګوالي د وجنه فی عینه د په دې سترګو کې د سیدا کفت حابلی پشان د ښکاری سړی د غجال د ښکاری سړی جال